دا ډاټډ لاین دی دا ډیش لاین دی ٹھیک شو په دې باندې ډیش لاین راکړي څه راکړي ٹھیک ہے مازه سره پړتونه غسي چې دا پکار ده چې واستو پکار د بازي ټیم کې څنګه شي نه اهم پوینټ دا پرې کړی چې you have to make a schedule of your entire time دا فل د ټول ټایم ترتیب سکیجول جوړ چرته داسې مکوا چې د 3 نمبر سوال له او تعالی مزرعه کړل ٹھیک ده او لیکل شروع کړی دی اوس بس کول ولې نه کیږي ٹھیک ده او 15 شکونه په 3 نمبر سوال ډاټلو دا به چلو کی دا تا د ټایم سکیجول نه دی جوړ کړی ټایم دی شیډیول کړی نه دی واورې ټول سکیجول او شیډیول یو ټکی دی چاته که څه مسله ای چا چې شیډیول ټکی ورځي د سکیجول خبره پوه شئ نو سکیجول خپل ټایم سکیجول جوړ کا هغې له ارینجمنټ ورکا ترتیب ورکا وګوره چې څومره سوالونه اټیم کول غواړي په څومره ټایم کې اټیم کول غواړي د هر سوال لپاره ټایمینګ راوباسه او اقا ټایمینګ کې هغه اټیم کا ها سوال دا دی چې بس ما خو سوال نه کوم څنګه اټیم کوم ها دې لکه په څو دې ټایم کې څومره اټیم شوه پوره دی نور ټایم دل بل چې د بل چا ټایم دل مو ورکوا په دې ټایم کې دې څومره اټیم شو بس پوره دی خبره پوه شئ نور بیا د بل سوال ټایم دل مو خبره پوه شئ پر یو چیکر بل چیکر لپاره اسانتیا پیدا کړه هغه ته شی ګرانو ما کنانو درس به ورکړی خبره پوه شئ چې څل ورکړی درس به ورکړی ټاپک دا شو ټاپک ورکړي چې create convenience for your checker یا که convenience څنګه څوک نشي لیکلی نو easiness خو لیکلی شي څه شي لیکلی شي easiness create convenience for your checker بل د چکر لپاره کنوینینس پیدا کړه اوس کنوینینس څه پیدا کړي اکثر داسې کیږي اکثر اوقات ما سره داسې چل کیږي سړی یو د کوېسچن یو جز د دې لیکل نه هغه بل پسې بیا زه ګرځم د هغې بیا پته نه لګي چې به کوم ځای کې لیکلی خبره پوه شئ یو خبره دا واورئ یو سوال مکمل په یو ځای کې ولیکه د دې جزونه ګډ وډ کومه د یو بل لرې کومه د یو سوال دوه جزه دي یا د یو سوال دوی سی دي یا د یو سوال درې سی دي یا یو ایسه ده خو دا یو سوال یو ایسه ده په یو شیټ کې ولیکله او بله دې په نهم نمبر شیټ کې لیکله نهم نمبر پاڼه کې لیکله دا کنوینینس نه دی دا د چکر لپاره کنوینینس نه دی دا هغه لپاره کنوینینس ته خپلې هایلایټډ فارم کې به ولیکې ٹھیک ده چې part 2 of this question is given on sheet number 2 page number planning چې بیا ته ګرځي بس نه خبر پوه شئ چې هغه بس بیا ګرځي نه په قضیه ولا تا حواله ورکړل دا ریفرنس دی ورکړل لکه اخبار کې صاحب کې ورکړي اول خبره خدای را ګوره احسن خبره دا ده چې دا جز د دې مه جدا کوه په دا قضیه کې ولیکه خو انسان دی غلطي کېدی شي تا نه غلطي وشوه نو اخر سر کې دغه بال پن ټوټه مارکر څه هایلایټر څه کوم شی چې واټ ایور یو نیډ ان د ایگزامینیشن هال او بل شی دا واورئ چې دا خبره ممنوع ده دا کوم اوپیک ابجیکټس دي اوپیک یو ټرانسپیرنٹ ابجیکټ یو اوپیک لکه د لرګي پیمانه چې دا اوپیک ده خو دا کومه د شیشې پیمانه چې دا ټرانسپیرنٹ ټرانسپیرنٹ چیزونه زیات الاو دي ٹھیک ده اوپیک چیزونه هم منع دي خو بهرحال دا چیزونه به وړه غواړي پیمانه بال پن مارکر بال پن نه سوري پن انک پن مارکر ٹھیک ده هایلایټر او دا چیزونه تاسو را پکا پوینټر ایکسترا پن هغه پوه شئ چې تاسو سره ایکسترا پن هم موجود دي پوینټر هم ټیک نه دی ښه شی دا دغه والا دی انک پن نه دی پوینټر هم انک پن نه دی انک پن هغه دی پکې صحیح اچولی کېږي
پوش خبره انګ پن چې د دې خبره د جوړ کړي. ها اوس یو خبره واورئ، جنګ په وخت کې خواتیان نه سربېږي. داسې کسان چې د هغو د انګ پن ایکسپیرینس نشته نو خپل د انګ پن ایکسپیرینس جوړ کړي. ٹھیک ده؟ فی الحال ته مسله نو خیر دی، پوینټر ویسئ یا دغه ویسئ، بال پن ویسئ، څه شی وړئ هغه ویسئ. خو عادت make your habit of using ink pen always in your examination hall or in your classroom. گوش خبره اوس راشئ ټریکس. دا خبرې زما په غور واورئ. هغه کسان چې هغوی له ټول پیپر نه ورځي، هغوی له یو سوال نه ورځي یا سره نه ورځي، د هغو دپاره هدایات دا دي. ٹھیک ده؟ Don't leave any question. ٹھیک ده؟ Attempt all question. Attempt all question مطلب څه دی؟ all required question. کوم چې پکار دي، کوم چې غواړي. په خبره پوه سوال پرېږدئ. تاسو په خبره پوه شئ؟ سوال به چرته نه پرېږدئ. خامخا به اټیم کوئ. ایک دونه دو دو دونه چار پکې لیکئ خو اټیم کوئ. څه شی پکې لیکئ؟ اوس دا شی چې تاسو لیکئ نو دې له ښکلي ښکلي هیډینګ جوړ کړئ. دې سوال کې بس هیډینګ میډینګ کي که نه، هغسې هیډینګ به ښکلي ښکلي جوړ کړئ او پکې هر څه ولیکئ. دا دا ټریکس دي، ټیکټکس دي. دا هغه کسان دپاره دي چې چا نه سوال پاتې کېږي. خبره پوه شئ؟ هغه کسان چې چا نه سوال پاتې کېږي دا د هغه دپاره ټیکټکس دي. خبره پوه شئ؟ نو هغه دپاره دا دي چې سوال به چرته نه پرېږدئ. دا سوال پرېښوده چې دي نو تا لکه د بدن نه یو حصه کټ کړه. که فرض که مفلوجه حصه ده خو بدن پورې ونښتې ده که نه. په خبره پوه شئ؟ نو سوال پرېښودل دا بلکل مه کوئ. په دې به ستاسو نمبر یې سیوا کېږي. اوس څنګه مه کوئ؟ باقاعده ښکلی هغه سوال نمبر ورکړئ. لاندې ښکلی مناسب په دې سوال کې به تاسو د هغې هیډینګ معلوم وي هغه ورکړئ. او لاندې دغه بل سوال څه حصه به بل سوال کې به تا لیکلي د هغې نه چې شی راواله ښکلی ښکلی ٹھیک ده، دې سره څه ریلیټډ وي هغه ورسره ولیکه. دا سوال ستا کمپلیټ شو. په خبره پوه شئ؟ چرته به سوال نه پرېږدئ. واورېدې تاسو؟ سوال به چرته کوم چې ستاسو ریکوایرډ سوال نه وي، کوم چې تاسو نه غواړي، کوم چې وانټې وي. په خبره پوه شئ؟ داسې نه چې ټول پیپر به نه اټیم کوئ. خو مې مخکې ویل دي چې ایکسټرا سوال به نه اټیم کوئ، خو کوم چې ریکوایرډ سوالونه دي نو دا به نه پرېږدئ. په خبره پوه شئ؟ خامخا به څه لیکئ، خامخا به څه لیکئ. یو خدا خبره شو. بله خبره دا ده چې دا ما خپل دې سټوډنټانو ته هم ښودلي دي، ګړی کنډو دا سټوډنټان چې دي او دا تاسو ته هم وایم د استعمال باره کې یو خبره واورئ. ٹھیک ده؟ use the following words in your own words. Use the following words in your own sentences. ها نو کله چې دا راشي او تاسو له نه راځي دا به څنګه استعمالوئ؟ د هغې باره کې لږ خبره واورئ. لکه فار ایگزامپل obstacle یو ټکي راغلی په انګلیش کې خبره کوم. obstacle دا ته وایي دا استعمال. اوس تا له دې نه معنا راځي او نه دله چل راځي. ٹھیک ده؟ نو دا به ته څنګه استعمالوئ؟ د دې د استعمال ډېرې طریقې دي. تا له اوس چل نه راځي خو استعمالول خو غواړي که نه، جمله دې جوړول نه غواړي، غواړي. ته دا داسې استعمالولی شي I hardly learn the word obstacle. ما obstacle لفظ غير په مشکله اشتاق. ٹھیک شو؟ I hardly learned ٹھیک ده؟ ما obstacle لفظ ډیر په مشکله استعمال شو کنه شو؟ څه دي کوي؟ څوک به فعل کی؟ اگر چې صحیح نه دی ځکه دا لفظ داسې استعمالول غواړي چې معنا یې واضحه شي. هغه معنا واضحه نه کړه
نو زبانه مونږ کړه ٹھیک ده اوس ګوره دا یو لفظ شو اوس بل لفظ ته استعمالای ټول کې په خدای نه چې هاړ لینن کړه هغه بل شي استعمالول غواړي ٹھیک ده The whole obstacle is very unfamiliar to me. is very unfamiliar دا تاسو باندې ورته تاسو په دا نه ورکه چې دا زدين واقف یم ٹھیک ده ها دا به د استعمالای چې لکه فرض کړه بل ټکی راغی چې شي راغی Better. ها Better. better راغی better what's the no this word since 2019 ठीक है دا لفظ د 2019 نه پیل I know this one sir I know the word better I know the word better since 2000 yeah for 3 years for the drew column is a page for 3 years دا سه د اردو به هم د استعمال کوي د اردو به هم د استعمال کوي ٹھیک شو اوس بل خبره واورئ راځو زمونږ ام سی کیوز چې دی هغه ته ابجیکټیو ټایپ کوېسچن چې دي کوم چې تاسو د اولنۍ هغه او ام آر چې ورته وایي په خبره پوه شئ د هغې باره کې خبرې واورئ نمبر 1 خبره دا ده چې کوم پور رایټینګ کټ ٹھیک ده او ریپیټډ فیلینګ دوا دغه تا فیل کړی دي ریپیټډ ډبل فیلینګ نکړی دی دا ممنوع په دې نمبر نه ملوي ٹھیک شو بلکې نن سبا هغه ماشين ریډیبل دي نو ماشين ریډیبل چې دي نو هغه ماشين سره هغه ګوري نو و رائټینګ یا کټینګ یا دا چیز تاسو به او ام آر پیپر خپل څنګه ټیم کوئ دا غي طریقه دا ده چې یو به تاسو لا کوېسچن پیپر راکړی او دا یو هغه سره هغه ببل راکړی Yes, sir. یو کوېسچن پیپر راکړی یو ببل شیټ تاسو په کوېسچن پیپر کې دغه ځکه لیډ پنسل استعمالولای شئ ٹھیک ده کوېسچن پیپر کې چې کوم تاسو د ټیک کاری هغه اول ځان ته ببل شیټ په اخیری دریو څلور 15 منټه به تاسو د ببل شیټ فیلینګ لا ورکوي اول خیر په دې شیټ کې تاسو د یو بل نه تاسو کوئ د بل چا نه کوئ تاسو راځي په څه طریقه باندې دا معلوموي انسر خپل کلیر کوئ کنفرم کوئ ځان ته نو هغه نه دایره تا وهي په لیډ پنسل سره پته سره چې کله تاسو اخر کې کنفرم شوي یا کنفرم شوي کنفرم نشوي دا اوس به ځاله خبره ده ټیک شو تاسو کنفرم شوي دا ټول سوال زما ټیک 15 منټه تاسو سره پاتې دي 6 منټه ټایم لري بیا تاون خلق خپل دا ببل چې دی هغه تاون خلق خو په ببل کې ګورې دا خیال ساتي اکثر سره د دویم سوال والا کوټاګي چې دا هغه سرکل چې دی هغه په دریم کې فیل کی لکه په فرض کې په 2 کې بي ټیک دی نو دا چې 2 کې بي د اخیر لاندې دریم هغه فیل کړي یا بر د ونه هغه فیل کړي نو دا پیمانه سره د کوئی باقاعده پیمانه تاسو وړه پیمانه تاسو په کار غټم په کار ده تاسو دې سوال سره پیمانه دی نو چې مخکې تاسو په دغه کې خطا کیږئ نه په انټیس ټیسټونو کې هم دا چل کوي چې تاسو چې کوم متعلقه سرکل له هغه خطا نشي په خبره پوه شئ نو یو خبره دا سره اول با شیټ او 15 منټه به تاسو په بدل لو باسي اخیری 15 منټه وسه تاسو بای سوال کلیر نشي تاسو ته ٹھیک ده دا غي ټرو فالس صحیح پتا ونه چې کوم ټیک دی کوم خطا دی نو بیا به هم تاسو دا سوال امټی نه پرې دی خامخا یو خانه بدل راټکوي توکه به ولګوي ټیک بشي اوس نو توکي باندې کې پروبابیلیټي واورئ توکي باندې کې دا پروبابیلیټي دا ته په یو پیپر کې مکمل توکه لګای نو څنګه لګای کله چې ته مکمل توکه لګای نو هغه به داسې لګای چې ټول کا ا فل کای نو ټول به ا فل کې ک بي فل کای نو ټول به بي فل کې ک سی فل کای نو ټول سی فل کې او ک ډي فل کای نو ټول به ډي فل کې اوس په دې کې چانس صحیح په دې کې چانس 25% the correction chance بهي ٹھیک ہے ته یو پیپر بالکل په دوکا باندې ولیکا دغه څه فل کا 25 نمبر یو کې تاسو ٹھیک ہے کنه څلور اپشن دي کنه نو د هر اپشن 25% راتلو امکان شته او دا سم نشي کېده چې ټول
سوالونو کې A ټکی دا هم چې ټولو کې B ټکی او دا هم چې ټولو کې C ټکی یا ټولو کې D ټکی 25% به A ټکی 25% به B ټکی 25% به C ټکی او 25% به D ټکی څوک چې پیپر جوړوي به دې ترتیب جوړوي نو که تاسو مکمل توکه لګوئ نو ټول یو چیز دغه کې تور کوي نو که فرض که 10 نمبر دي نو 3 نمبر به کې ستاره تللی ٹھیک شو خو که چېرې ته ګډوډ دغه کې ګډوډ نو په دې کې امکان بیا کېدای شي ټول خطا شي اوس وګوره په دغه کې بیا ستا لک تاله ساعت راکولی شي خو هغه لک ساعت ډېر کم ورکوي داسې هم کېدای شي ستا قسمت دومره ښه شي چې هر یو چیز ستا په توکه کې ټیک شي توکي مې راته دا چلو توکي کله هم چې تاسو انګلیس پیپر یا بل پیپر یو تاسو مطلق توکه لګول غواړئ نور تاسو سره اپشن نشته یا اخري لفظ سوال نه پاتې دي په هغې کې توکه لګول غواړئ یا شل سوال نه پاتې دي تاسو ټایم نشته ته صرف توکه لګول غواړئ نو ته دغه شل واړو سوالونو کې سی ټول فل کړه یا بی فل کړه یا A فل کړه یا D فل کړه 25% امکان شته چې ستا په دې 20 سوالونو کې 15 ټیک شي خبره پوه شئ دې سوالونو کې څو ټیک شي 15 ټیک شي نو دا د هغې باره کې خبره شوه چې تاسو کله فرست پارټ پس اټیم کوئ نو په هغې کې به دا غلطي چېرته نه کوئ چې اوور رایټینګ به نه کوئ کراس به نه کوئ ډبلینګ به نه کوئ خبره پوه شئ د ببل دپاره به اخري 15 منټه ببل کې به یو دم شروع نه کوئ ببل چې کله سوال لخ کوئ نو سوال او دلیل د هغې هغه متعلقه اپشن ته به ګورئ په هغې کې غلطي را نه شي خبره پوه شئ یو څو خبرې دا مخکې چې ما وکړې دا یو پرې ریوایز کومه ټیک ده چې نمبر 1 ما دا ووي د ټول اول خبره ما دا وکړه چې تاسو د صفایي د اثبات خیال وساتئ کلینلینس نمبر 2 خبره ما دا وکړه کانټینټس اولنۍ خبره ما دا کانټینټس وکړه چې تاسو کانټینټس په ترتیب سره ولیکئ ډېر په یو ریدم سره او په ښکلي طریقې سره ولیکئ په خبره پوه شئ دویمه خبره ما دا وکړه چې تاسو د صفایي خیال وساتئ د څه خیال وساتئ د صفایي خیال وساتئ درېیمه خبره ما دا وکړه چې تاسو پراپر هیډینګ ورکئ څه ورکئ خاصانی دا ترتیب مال له ګډوډ شوی دی په ترتیب کې ګډوډ شي خبره نشته دا تاسو په ترتیب ونه په خپل ترتیب ویم نو خلاص صحیح ده زر زر مې ده بیا بل خبره دا چې پراپر هیډینګ ٹھیک ده پراپر هیډینګ ورکئ بل خبره دا چې مارجن بوث سایډ ته ورکئ رائټ سایډ ته هم او لیفټ سایډ ته هم ورکئ بل خبره ما دا وکړه چې خالی ځای مه پرېږدئ خالی ځای مه پرېږدئ ډونټ لیو ایمټي سپیس ان یور شیټ د خالی ځای کې باره کې ما تاسو دا خبره وکړه که 50% ستا شیټ ډکي نو دا بقایي څه د بل سوال لپاره ته پرېښودی شي خو که د 50%